أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورة آل عمران دي آيات نمبر 40. قالت ويل يا مريم عليها السلام ربي ما رب أنى يكون لي ولد څنګه به وي مال را ولد ولم يمسسني بشر حال دا چې زه مس کړی نه یم بشر کوم بشر یعنی د صحبت په شکل. قال كذلك الله عز وجل فرمایل همدا شان دی الله تعالی عز وجل يخلق پیدا کوي ما هغه یشاء شوی اذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي د کوم امر فإنما يقول نوايها غلر كن س فإنما يقول له غلر وايس فيكون بس حركي. ده حضرت عيسى عليه السلام په ارتباط خبر روانه نو ده هغه سنور احوال بیان او په دې سره عجز دي د عيسى عليه السلام او ده هغه د مور ده هغه د الله عز وجل څخه مشکلاتو کې پښتنه کوي او هغوی الہ نه دي بلکې د الله تعالی بندگان او په هغوی کې د انیک صفات دا د الله تعالی کمال او د الله تعالی قدرت دي. قالت ربي أنى يكون لي ولد قالت هغه ویل ربي ایزما رب أنى څنګه به يكون کیږي لي مالره ولد اولاد ولم يمسسني حال دا چې نه یم مسکړې د صحبت په اعتبار بشرون کوم بشر یعنی قاعده او قانون خدا دی چې کله یو څوک په جائزه طریقه زیږي نارینه وي یا جنی وي نو دا ښکاره خبره ده چې عادتاً یې طریقه هغه دا وي چې د کومه چې دا ښځه به خاوند لري او د عادت خلاف داسې نه ده سوی نو دا چې زما اولاد کیږي نو معلومه نه ده چې دا به یوازې د الله تعالی په قدرت باندې وي او که زما د اولاد د پیدایش د فارض ماته د کوم چا سره د نکاح کول حکم کول کیږي نو دا سوال یې ذکر وکړ. قال ورته ویل الله تعالی په جواب کې د ملائکه په ذریعه ورته فرمایل کذالک دغه شان دی یعنی دا رنګ چې اوسته یعنی بلا وعده بدغه اولاد کیږي. الله عز وجل يخلق پیدا کوي ما هغه یشاء او چې وی غواړي یعنی د الله تعالی لپاره دا نه ضروری چې الله بخامخه اسباب د خپل کار لپاره په کار اشي یا به وسائط او واسطو ته ضرورت دا خو د انسانانو لپاره ضروری ده چې یو کار د یو سبب لاندې کیږي. یعنی په دنیا کې چې انسانان څومره کارونه کوي د دوی کارونه اسباب غواړي وسائط غواړي واسطه او ذریعہ غواړي خدای الله تعالی کار په کوم واسطه او کوم سبب باندې موقوف نه دي نو د الله تعالی کار صرف د الله تعالی مشیت غواړي نو الله چې کوم کار د مشیت اراده وکړي بس هغه کی یعنی د کوم شی د پیدائش د لپاره فقط د الله تعالی مشیت کافی د کوم واسطه یا سبب ضرورت نشته. الله عز وجل يخلق پیدا کوي ما هغه یشاء چې وی غواړي او د دې مشیت طریقه یې ده اذا قضى امرا شكل في سلوكي امرا لكم كار شداد وسي فانما يقول له اغل رواي كن سين موجود فيكون ناغ شيء موجود کیږي بس د الله تعالی اراده چې د کوم شي د فاره وسي نو هر هغه شی چې بلا اسباب او بلا واسطو موجود کیږي هغه بس یوازې د الله تعالی په مشیت باندې کیږي. يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويعلمه الكتاب أو الشيب ودت الله عز وجل الكتاب كتاب والحكمة أو حكمة والتوراة أو توراة والإنجيل إنجيل دا ورته شي
دا د حضرت عیسی علیہ السلام فضائل بیانې چې دا مولود مسعود بزیږي او د بدا فضائل وي چې د فضائل څخه الله عزوجل دا فضائل بیانې ويعلم ورشيب هو دته د الله تعالی الكتاب کتاب یعنی آسمانی کتاب ورشي چې مراد ورته انجیل هم کېدای شي او مراد ورته قران کریم هم کېدای شي مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت الله علیه معارف القرآن کې لیکلي دي چې د دې څخه مراد قران کریم دی یعنی دا چې دی بیا ورسته راځي او د نبی کریم علیه السلام د شریعت مطابق به د نبی علیه السلام د امت سرپرستی کی په آخره زمانه کې نو د دې څخه مراد دا قران کریم او یا د دې څخه مراد کتابت دی یعنی لیکنه ده لکه نور انبیاء علیهم السلام ته یو شو ده والحکمت حکمت د دانایی خبرې د حکمت خبرې دا ورشي او بالخصوص والتوراة تورات به ورته شي والانجیل انجیل به ورشي ورسولا الى بني اسرائيل او رسول به ګرځوي الى بني اسرائيل وبنو اسرائيل لرا وطول بني اسرائيل تب رسول هم اني قد جئتكم بآية من ربكم یقینا شذا قد جئتكم راغلی تاسو لرا بآية فيوان شباني من ربكم تاسو دا رب دا طرف أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخوا فيه یقینا زجوڑوم لكم تاسو لرا من الطين دخطوڅ كهيئة الطير لکه پشان باندې الطير د مرغه فانفخوا فيه بیا باغکی بکما ويكون بیاغکی طيرا مرغه باذن الله د الله په اجازه باندې وابرئ الاكمه او بیا جوړوم الاكمه پیدا شیړوند والابرص او د پیس مریض واحيي الموتى راجوندک وممړي باذن الله د الله تعالی په اذن باندې وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون او خبر درکوم تاسو لره بما فاغه تاكلون چې تاسو یې خوري وما تدخرون او هغه چې تاسو یې ذخیره کوي په بیوتکم تاسو په کورونو کې ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین ان یقینا فی ذلک فذاک لآیه معجزه ونشد لکم تاسو د پار ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یا ایمان راوړونکي دا نور فضائل چې دا حضرت عیسی علیہ السلام به دغه صفاتو لائق وي او دا به تمام بنی اسرائیل ته د پیغمبر په حیث راشي او دا مضمون به ور سره وي یعنی دا بنو اسرائیل ته به دا پیغام لري چې انی قد جئتکم چې یقینا زراغلیم تاسو لره بآیت فیونشا یعنی په معجزه باندې پر خپل نبوت چې ما پر نبوت به ښکارا دلیل وي من ربکم استاسو د رب د طرف راغلیم انی یقینا زبا اخلقو پیدا کوم جوړوم بلکم استاسو د یقین راتللو د پاره چې تاسو پر یقین وکي من الطين د خټو څخه كهيئة الطير كهيئة لك شکل الطير د مرغه یعنی د خټو څخه زده مرغه یو شکل جوړوم یو مصنوعي مرغه به جوړوم فانفخوا فيه بیا په دغه مصنوعي مرغه کې وکما په دا مصنوعي شکل کې به بیا ز پکوم فیکونو بس هغه بکیږي طیرا صحیح سالم مرغه صحیح سالم مرغه به ګرځي باذن الله د الله تعالی په اذن باندې یعنی دا د الله تعالی د طرفه ما ته دا واکړه کړ سوی دي چې زبدا کار کوم او دا بزما پر نبوت باندې واضح او ښکارا دلیل زما د نبوت ته یو معجزه داس یعنی زبدا خټو څخه یو شکل جوړ کما لکه دا د خټو مرغان سړی جوړي انو بیا بزه پدې کې حکما هغه به صحیح سالم مرغه ګرځي الوزي او دا د تعالی په اذن باندې
یعنی دا زما خپل شخصي کمال نه دی بلکې ما ته په دې کې الله تعالی دا قوت او قدرت راکړي. د دې څخه دا معلومه شول چې دا دومره لوی پیغمبر چې د دومره لوی شان پیغمبر دی هم په دې باندې یادونه کوي چې څومره کارونه چې موږ کوو دا موږ خپل نه دي بلکې دا د الله تعالی کمال او د الله تعالی قدرت دی. یعنی تاسو د دې کارونو نسبت ما ته مکوئ چې دا کار د پلانې دی دا کار د پلانې. مطلب دا چې په مشکلات او حاجاتو کې یوازې الله عزوجل را بولی داغه نه ما سه بل څوک چا مشکل نسی حالول. بل مسله دارال چې د دې مرغه شکل د خټو سره جوړول دا څنګه و په مخکنی امتونو کې او په مخکنی شریعتونو کې د دې مرغانو د دې تصویرونو جوړول دا رواو لکه د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقعه کې چې مرাজি چې د پیرانانو به هغه تماثيل او تصاویر جوړول او لوی مجسمه به ورته جوړول. لیکن د نبی عليه الصلاة والسلام په شریعت کې د تصویر جوړول جائز نه دي، حرام دي. د داسې شی تصویر چې هغه زی روح د غیر زی روح شی تصویر د محققین علما ورایه دا چې دا جائز. ځینې علما خلادام وایي چې د غیر زی روح شی تصویر جوړول د درختي یا د بل شي دام جائز نه. ځکه ځینو احادیثو کې د مطلق تصویر منع راغلی او ځینې علما بیا د دې څخه د زی روح شی تصویر شي چې دا هغه عکس جوړول دا حرام دي، دا جائز نه دي. په اتفاق د علماو پر دې دي چې د زی روح شی تصویر جوړول دا په شریعت محمدي کې روان دي او وجد عدم روایت دا د چې دا ځکه نه روا چې د نبی عليه الصلاة والسلام شریعت خو تر قیامت پاتې کېدونکې شریعت دی، په دې کې خو تغییر او تبديل نه راتلی. ځکه نو چې کوم احکام راغلي پاوې کې تغییر نه راځي تر قیامت. او د مخکنی انبیاو دا شریعتونه خو منسوخ کېدل ځکه ورسته نور انبیاء علیهم السلام راتله. نو په دې لحاظ باندې په هغه کې ځینې شیان بجائز و چې بیا به ورسته منع کېدل. د نبی عليه السلام په شریعت کې داسې نه ده شوی بلکې هغه ټول احکام چې راغلي دي تر قیامت پورې بقایم وي پاتې وي. او دا د دې د لپاره چې د شرک فقط تصور لري انسانانو د ذهن ووځي. ځکه ښکارا خبره ده د تصویر د جوړولو دوی وجي یا یو وجدای چې دای په هغه باندې به فقط ما ځخوند دخي او یا دا چې دای به د دې تصویر د خاوند سره محبت لري. کدی د تصویر د خاوند سره محبت لري نو په دې صورت کې د تصویر په وجه باندې قرار دغه تصویر عبادت کی. تاسو ته به وس تجربه دا د زینو خلقو تصویرونه خلقو په موټرانو کې مشلولي په دکانو کې مشلولي، یعنی تر داسې اندازې د دې تصویر محبت کی چې په ډیرو ځایونو کې تصویر ته سلامي کی. او مسلمان نو تصویر چې شریعت حرام کړی دی د شریعت دوربین خو فرات تیز دی. دا څنګه لکه د انسانانو عقلونه د انسانانو عقل خو قاصر دی. هغه غړي وسړی د یو شي څخه نفرت کی او کله سره عادي سی بیا به هغه ګناه کې مبتلای ګناه به نه بولی. نو دغه تصویرونه آخر انسان و دې ځای ته ورسی چې آخر د تصویر عبادت شروع کی او تصویر ته سجده کی. نو په شریعت کې د دې ټول شآن منع راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د تصویر په ارتباط انتهایی شدید احکام صادر کړي، یعنی شدت په دې اعتبار دی چې تختیه بخشي کې د الله د عذابونو یادونه بخشي ډیره ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. تر ټولو سخت عذاب د قیامت پر او خلق تور کول کیږي چې هغه تصویر جوړي تصویر اخلي. نو تصویر کا کچھ نه وی کلوي وي هغه منع دي، حرام دي. موږ هم په دې کې وسپرا ډیر مبتلا، عوام خلک هم علما هم دا د موبایل کیمرې دا دومره عام دي چې اوس هر څوک په دې باندې عکسونه دا منع دي، حرام دي، جائز نه دي. د یادګار د لپاره هم حرام دي او د غیر یادګار د لپاره هم حرام. کې د دې لپاره سړی اخی جبرته خرابوم هم حرام او کې د دې لپاره نه اخی هم حرام. په هر صورت دا جائز نه دي. د دې ته ځان ساتل پکار. حدیث کې راځي چې کوم څوک تصویر اخی
د قیامت پر ورځ بل الله تعالی ودا کس ته وایي چې پدې کې روح وک او دای پدې کې حکم خینه او څوک چې د درواغ خوب جوړي یعنی خوب لیدلې نه او دای وایي چې ما خوب لیدلې نو دې ته وایي چې دا دوی ورغوشي سره غوټه او دای به د دې دوه غوټه کوونکی نه ځکه دا په خوب کې هم درواغ ویل ډېر شدید ګناه ده پیغمبر علی السلام داغه د فار ډېر سختی بیان کړي وجه دا ده چې دا خوب د نبوت شپږ سلويشتمه حصہ دی خوب د نبوت شپږ سلويشتمه حصہ ده دې خاطر باندې د خوب وچ سړی درواغ وای او باقي په نبی علی السلام یو قسم درواغ وای دې وجه دا ده چې د پیغمبر علی السلام د نبوت دوره دا 23 کال ده یعنی 23 کال د نبوت وخت دی نو 23 کال چې پر نیمه باندې تقسیم کې انو 23 نیمه تقسیم کې 12 سلويشت کیږي نو ځکه دا د نبوت 40مه حصہ کیږي د پیغمبر علی صلوات و سلام د خوشپاج میاشتې خوبونه راتله نو دا 23 کال کې هغه شپږ میاشتې د خوبو دي چې دا پر 23 تقسیم کې پر 2 باندې 12 سلويشت کیږي هغه 40مه حصہ نو بیا د خوبو راځي نو ځکه خوب د نبوت 40مه حصہ ده په دې لحاظ باندې په دې خوب کې احتیاط کول پکار دي کسان خوبونه بیانې او د افشار دې د پاره بیانې چې هغه ځان تراجل دا تر ټولو بد صفت دی چې پچا کی چې د چا مخامخ مدح کی د چا مخامخ مدح کول دا ډیر بدکار د هیڅ مخامخ مدح مکو ولو که هغه کې دا صفات وکني البته په هغه صورت کې وای د هغه چا په مخ کې دا مدح کول جائز دي چې هغه ستاد مدح په وجه باندې د شیطان په گرفت کې ناراض لیکن اوس زمانہ د زوب زمانہ د فتنو زمانہ ده کوشش باید دا وسی چې سړی د چا و مخ ته د هغه مدح ونه کی ځکه هغه بیا په دې باندې ټینګیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځینې صحابه کرام مدح کړي لکه د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه هغه کې خدا صفت فروت وو چې د مدح په وجه هم نفس نه خرابې دي او مش کې دا صفت نشته نو څه خبره ده چې د چا مدح دغه په وخت کې ونسی و ابرئ الاکمه او بل دا چې زبا جوړوم یعنی الاکمه پیدایشی وروند دا به جوړوم روغوم به والابرص او دا چې د برس په مریضي دا پیس په مریضي باندې مبتلا وي دا به هم جوړوم نو دا دوهمه او دریمه معجزه سو او احیی الموتى باذن الله او زبر ژوند کوم مړي باذن الله د الله تعالی په حکم سره د الله تعالی په اذن سره دا به څلورمه معجزه سو وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم او زبر خبر درکوم تاسو لره بما فاغ تاکلون چې تاسو خوري وما فاغ تدخرون چې تاسو یې ذخیره کوي یعنی تاسو چې کوم شی کور تراوړي او تاسو یې خوري یا ذخیره کوي په دې به هم ز تاسو ته خبر درکوم نو دا پنځمه معجزه سو ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین ان فی ذلک یقینا فدغ معجزو کی لآیه نشد زما د نبوت لکم استاسو د یقین دفاره ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاس ایمان راوړونکي که ایمان راوړی د ایمان د پاره خو بس دا کفایت کی چې دومره علائم او معجزات تاسو ته بیان شي ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي من التوراة او بلدا چې زب تصدیق کوم کیم لما ده هغه څه بین یدی چې ما په مخ کې دی من التورات چې تورات دی یعنی زب د تورات تصدیق هم کوم چې دا د الله تعالی د طرف راغلی کتاب دی ومصدقا لما بین یدی من التورات او زب تصدیق کوم کیم لما ده هغه بین یدی چې ما مخ کې دی من التورات تورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
او د دې د پاره هم زراغلیم چې حلال کړم لكم تاسو لاره بعض الذي بعض اغشان حرم علیکم چې پر تاسو حرام کړل شوی و یعنی د موسی علیہ السلام په شریعت کې چې هغه پر تاسو حرام و او هغه د حرمت زمانه د موسی علیہ السلام زمانه و اوس هغه منسوخ شوی دي او دا نسخه بلا دلیل نه ده بلکې وجئتکم زراغلیم تاسو لره بآیتن فیونش من ربکم ستاسو درب د طرف زفه یو معجزه راغلیم یعنی چې د موسی علیہ السلام په شریعت کې ځینې حرام شوی کارونه تاسو ترواکوم نو دا زما کار نه دی بلکې ما ته الله تعالی د دې امر کړی دی چې ته دې ته وایې چې دا روا دی یعنی دا زما اختیار نه دی ځکه حلال او حرام پیغمبر نه ټاکی حلال او حرام الله تعالی ټاکی پیغمبر فقط بیانوي نو د موسی علیہ السلام په شریعت کې پر دې بنی اسرائیل ځینې شان حرام و د مثال په توګه د شنبه په ورځ باندې ښکار کول دا غرنګ دا د وازګو خړل دا ور باندې حرام و نو الله تعالی دلته د عیسی علیہ السلام په جبه دوی توای چې زبزینی دا شان در ترواک لیکن دا چې په یو شریعت کې یو شی حرام وي او ته اوس حرمت منسوخ ګرځي نو د دې لپاره دلیل ته ضرورت شته نو دی وایي دا بلا دلیل در توایم بلکې پر دې باندې ماته د الله تعالی د طرفه امر هم سوی دی او معجزه وليحل لكم بعض الذي او د دې لپاره راغلیم چې زه حلال کم تاسو لره بعض الذي بعض اغشان حرم عليكم چې پر تاسو حرام کړل شوی و په شریعت موسوی کې یعنی دا او حرمت زما په شریعت کې منسوخ دي او دا نسخه بلا دلیل عمل ندی وجئتکم او زراغلیم تاسو لره بآیت فیونش من ربکم تاسو د رب د طرفه ځکه د صاحب نبوت قول په نسخه کې حجت دی یعنی څوک چې صاحب د نبوت وي هغه چې د نسخ حکم وکي نو داغه د قول حجت او دلیل بلل کېدای من ربکم تاسو د رب د طرفه نو کله چې تاسو د رب د طرفه په یو ښکار دلیل باندې راغلیم نو د دې څخه زما نبوت ثابت چې زما نبوت ثابت شو نو فتقوا الله نو تاسو د الله عزوجل څخه وبېریږئ یعنی زما د تعلیم مطابق د الله تعالی څخه وبېریږئ واطیعونی او زما اطاعت وکړئ یعنی زما د حکم مخالفت مکوئ بلکې د دین په اړه باندې زما اطاعت وکړئ او زما خبره تسلیم کړئ او زما اطاعت او د خدای تعالی څخه بیره خلاصه ادا ده ان الله ربي وربكم فاعبدوه او زما د دینی تعلیم خلاصه دا ده چې ان الله یقینا الله عز وجل ربي زما رب دی وربكم او تاسو رب دی فاعبدوه نو تاسو دا عبادت وکړئ مطلب دا چې زه د الله تعالی سره په خدایي کې شریک نه یم زه د الله تعالی بنده یم تاسو د الله تعالی بندگان یاست الله تعالی زمام رب دی تاسو امر رب دی بس دغه کامل او صحیح دین دی نو عیسویت چې اوس عیسویان بیانې دا غلط دی دا منسوخ دی او دا د ځان غلط خبره ده چې دی عیسی علیہ السلام د الله تعالی سره په خدایي شریک ګڼي او یاد تسلیث د عقیدی اظهار کی دا غلطه د قرآنی استدلال دادی ان الله ربي او ما د دینی تعلیم خلاصه داده چې ان الله ربي یقینا الله عز وجل ربي زما رب دی وربكم او تاسو رب دی یعنی زما رب دی تاسو رب دی چې دا حاصل سو د تکمیل عقیده فعبدوه تاسو دا عبادت کوئ نو دا حاصل سو د تکمیل عمل چې عمل مهم برابر کی او عقیده مهم برابر کی او د عقیده برابر والی په دې راځي چې د خپل رب د توحید عقیده ولري او د عمل اصلاح په دې راځي چې د خپل رب عبادت وکي پر هغه ترتیب چې پیغمبر درته شودلی هاذا صراط مستقیم هاذا دغه تکمیل عقیده او تکمیل عمل صراط مستقیم برابر لار دا مستقیم او برابر لار ده دغه سیلار یعنی چې بخښي د عقاید او اعمال دواړو داسې تکمیل سوی وي
چې په ذریعه انسان نجات پیدا کوي او د الله تعالی قرب حاصل ولې شي. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما کلچ احس احساس کی عیسی علیہ السلام منهم داوینا الكفر كفر قال ويل من انصاري الى الله من انصاري څوک دې زما مددگار الى الله د الله تعالی د پاره. قال الحواريون الحواريون نحن انصار الله مجد الله تعالی مددگاران یو. آمنا بالله مشفع الله ایمان راوړی دي. واشهد بأننا مسلمون او تشاهد اوس بأننا چې یقینا موږ مسلمون ایمان راوړونکي فرمان بردار یو. فلما احس یعنی حضرت عیسی علیہ السلام د بشارت مذکوره اغزیری چې حضرت مریم علیہ السلام تور کړل سوی او کوم صفات چې د عیسی علیہ السلام په ذکر سو دا ټول شان پیدا سو او عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته د مذکور مضمون د یادونې د پار راغلی او معجزات او ښکارا خدا بنو اسرائیل یو ډیر احمق قوم دی الا ماشاء الله هغه کسان چې د انبیاء علیهم السلام خبره تسلیم کړل داونه ما سوا اکثر احمقان نو هغوی د دې پر ځای چې د انبیاء علیهم السلام خبره منلې وای هغوی د عیسی علیه السلام د قتل د پاره تدبیر جوړ کړ. فلما کله چې احس احساس کړی عیسی علیه السلام منهم د دې څخه الکفر کفر یعنی کفر خو انکار تا وای د انکار سره سره د ایذا په فکر کې مسود چې د عیسی علیه السلام ته ایذا او تکلیف ورسی نو په دغه وخت کې ځینی بیا شک لګو چې هغه حواریین و دا پاک خلک و. قال ویل د عیسی علیه السلام ویل چې من انصاری الی الله څوک دې زما مددگار چې د حق په دفاع کې زما سره ملګری شي او د مخالفینو او منکرینو مقابله وکړي الی الله صرف د الله د پاره یعنی زما ملګرتیا د خدای په خاطر باندې وکړي په دې کې شخصي اغراض ورګډ نه کی چې سبب زې او منصب ته رسیږم او بیا به دې په دې منصب کې زما سره عزتمن او مقرب خلک زما دفاع زما ملګرتیا دې صرف د خدای په خاطر باندې وکړي. قال الحواريون نحن انصار الله قال اويل الحواريون حواريين نحن انصار الله مجد الله تعالی د دین مددگاران یو. آمنا بالله د دې سره چې د الله د دین مددگاران یو په الله ایمان هم لرو. آمنا بالله مل ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې. واشهد او تم گواه اوسئ عیسی علیہ السلام بأننا مسلمون چې موږ فرمان بردار یو د الله تعالی او یعنی ستا فرمان برداریم کوو د الله تعالی د احکام پابندیم کوو. دا حواریین دا جمع عدد حور په حقیقت کې د سپین توای حور سپین شي توای دا حور عین شي ورتوای قران کریم کې یعنی دا د جنت حوري دا ډېر تک سپینی او سترګې د تناسب او اعتدال په اندازه غټي وي نو په دې ورته حوري وای نو دام دا سپینو خلقو توای د عیسی علیہ السلام ولګرو ته حواریین ولي وای و یا په دې خاطر چې د هغوی د زړونو ډیر صفاو سپین زړونه یو نو په دې ورته حواری وای او یا په دې اعتبار چې هغوی ډیر پاک ګرځي د لباس کې سپین لباس د عیسی علیہ السلام سره ملګری و او یادا چې ځینې مفسرین وایي چې هغوی دو بیان و یعنی کالی پاکول په دې ورته حواری وای. ځینې علماء د دې تعداد 12 کسان شودلې چې دا 12 کسان دا د عیسی علیہ السلام حواری او حواری مخلص ملګری ته وای. چنانچه پیغمبر علیہ السلام فرمایي هر پیغمبر لره یو حواری ستا یو مخلص ملګری ستا. او ما حواری حضرت زبیر رضی الله عنه دی رضی الله عنه
زبیر رضی الله عنه ډېر لوی صحابي تیر شوی. زبیر ابن عوام دا د ابوبکر رضی الله عنه زوم دی، پیغمبر علیه السلام باجم دی، انتهایی لوی صحابي دی. او بیا د حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت معاویه رضی الله عنه تر مابین څه اختلاف راغلی، هغه کې په شهادت رسیدلی. د عشره مبشره څخه هم دی زبیر ابن عوام فی الجنه، هغه حدیث کې راغلی. طلحه او زبیر رضی الله عنه او د نبی علیه السلام د صحابه او لقب به صحابه دي. اوس دا د صحابه او لقب بیا بل چاته نور کول کیږي. دا القاب دي چې الله تعالی ورته انتخاب کړي. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. دغه حواریینو خدا خبره وکړه، خدا ش اهتمام او توثیق او باور د پاره دا دعا وکړه چې دا سني موږ وعده وکړه، په وعده کې بیا کوفاونو نو دا د توثیق د پاره د خپل وعده د پخیدلو او د الله تعالی څخه د کومک د پاره دا مویل. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ازمر رب آمنا مر ایمان راوړی دی بما انزلت هغه سبانی چې تارا نازل کړی دی، یعنی په هغه ټول احکام ایمان راوړی دی چې تارا نازل کړی دی. واتبعنا الرسول او مر اتباع کړی ده د رسول، یعنی د خاص رسول چې حضرت عیسی علیه السلام دی. فاكتبنا بس موږ ولیکا او شامل مکا مع الشاهدین، د دې شاهدین او گواهان سم وشمیره چې موږ پر خپل ایمان باندې شاهدان سو، ته موږ د دې څه وشمیره. فاكتبنا پس موږ ولیکا مع الشاهدین د گواهانو سره، یعنی زموږ ایمان قبول کړه. دا مطلب اوس عیسی علیه السلام سره دغه حواریین وعده وکړه چې موږ د خدای عز وجل د دین د دفاع لپاره ستا ملګری او ستا خبره منو ته په دې شاهد اوس. لیکن انسان باید په خپل ځان باندې باور ونه لري، بلکې همیشه د الله عز وجل څخه استقامت او دعا وغواړي. ولې د انسان زړه د الله تعالی په قبضه او قدرت کې دی. کېدلای شي یو سړی به ډېر ښه زړه وي، الله تعالی به زړه واړي، بیا به د دین مقابل جوړ کړي. دا څوک چې د دین موافق وي او الله تعالی د دین د پاره استعمال کړي، دا پر دغه انسان باندې د الله تعالی انتهایی زیات فضل وي چې الله تعالی د خپل بنده ته کوم نظر کړی د رحمت چې دین ورته محبوب کړي. زګوري الله تعالی ځینې انسانان انبیا کړي، خو الله تعالی کړي دي دا د الله تعالی فضل دی چې پچا کې نبوت استعداد پیدا کړي. ځینې کسان د دین سره محبوب ګرځولي، د دین محبت په زړه کې وراچولي او الله تعالی ورته محبوب وي، د الله تعالی دین ورته محبوب وي، په دین یې خوا بدیږي. دا د الله تعالی فضل دی چې دا یو چا په زړه کې اچولي. نو پر دې به انسان همیشه د الله تعالی څخه دعا وکړي. کله یو سړی د دین مدافع وي، د دین لپاره قرباني ورکړي، فالله یې زړه واړي، بیا د دین په مقابل کې ودرېږي. دا استقامت پر دین باندې دا یوازې په دعا حاصلېږي. ځکه بزرګان وایي تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی د خپل دینداري سره سره د الله تعالی څخه پر دین باندې د استقامت دعا وغواړي. نو د حواریینو دا دعا وغوښته، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اے رب موږ ایمان راوړی بما پاغه احکام وانزلت چې تارا نازل کړل، واتبعنا او موږ اتباع هم وکړه الرسول د عیسی علیه السلام. فاكتبنا نو بس موږ ولیکا مع الشاهدین، د شاهدانو څخه چې د ایمان شاهدی ورکی موږ هم په هغه کې ولیکا او موږ ایمان قبول کړ. نو زموږ ایمان دی الله قبول کړي، موږ هم دا شاهدی ورکو چې موږ ایمان هم راوړی دی د الله تعالی په احکام او د پیغمبر اتباع هم کړی ده. فاكتبنا مع الشاهدین. صدق الله العظیم.